والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. دا سورہ نساء آیات نمبر 38، پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 3۔ آیات کریمہ کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق د دې خلکو یو 15 ناکاره نور خصلتونه ذکر کړي، او دا آیات کریمه د مخکې سره متعلق. مخکې آیات کریمه کې مذمت د بخل ذکر کړ چې بخل ډېر مذموم عمل دی، دا الله ته خوښ نه دی او دا ډېر خطرناک عمل دی. د دې آیات کریمه کې مزید وضاحت دی چې یو خدا دا چې دې سره مال نه خرج کوي، شومتیا پکې ده، بخل دی. او که فرض کا مال خرج کوي هغه دې دپاره چې رعاء الناس ځان ښودنه، د دې نه دی کوي چې ما د خلک ښه سړی. امام قرطبي لیکلي، تفسیر مظهري لیکلي، یهودو به په دې نیت باندې پیسې خرج کولې دا مسلمانان مونږه د راه مستقیم نه غلط طرف ته راوړو او دې مونږه د بدر نه منې کړو، هغې دپاره په هغې باندې پیسې خرج کړو، غلط نیت باندې. په زمره کې دا هم راځي، خو د قرآن کریم حکم عام دی. د آیات کریمه خلاصه دا ده چې دې آیات کریمه کې خو یو مراد دی اعتقادي منافقان، دې عقیده دا ده. دیم دا چې کم خلک په دې نیت باندې مال خرج کوي چې موږ ته خلک ښه ووایي او هغې کې د ریا مقصد وي. د پښتانه وایي هندو ستړی خدای ناراضه او سین ته لوټه پیوني بل شاته متل کې خلک د دغه شان دي چې په دې نیت باندې کوي. د قرآن کریم اخره کې یوه ناشنا فتوا لګي چې کم خلک مال په دې نیت خرج کوي چې موږ ته خلک ښه سړي او دویم د دې په الله ایمان نشته، د آخرت نه مني، نو قرآن یو فتوا لګوي وایي د دې انسانانو ملګری شیطان دی او یاد ساتئ چې دا چا ملګری شیطاني د کوم خبره بوځي ښکاره خبره ده. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، چې دا چا ملګری شیطان شو دا خطرناک ملګری، ډېر خطرناک. پتو لګی ده چې الله کریم ورته خطرناک ملګري ووایي بس خبره ختمه ده. نه په دې کې تعلیم دی چې ځان به شیطان د ملګرتیا نه ساتو، دې ګورې مونږ غړی. د آیات کریمه کې مخکې آیات کریمه کې مذمت د بخلو، دې آیات کریمه کې مذمت د ریا دی. ریا پیژنې که دکلاوه ځان ښودنه، په دې نیت باندې پیسې خرج کوم چې ما ته خلک وي دا سخي دی، په دې نیت باندې مونځ کوم چې خلک ما ته وي دا مونځګزار دی، او په دې نیت باندې خیرات کوم چې ما ته خلک وي ماشاءالله څومره سخاوت پکې دی او دی خو ماشاءالله ډېر لوی خیراتونه کوي، دا عمل خطرناک. والذین ها کسان او دا ها کسان دي کوم مختالا فخورا، مخکې ذکر شو کنه دا مختالا فخورا یو صفت بخل او دویم داغي صفت ناکاره یعنی خطرناک صفت، هغه څه شی دی؟ هغه ریا ده. والذین دا ها کسان دي ينفقون چې لګي او خرج کوي اموالهم مالونه خپل مال لګي
او په کوم نیت باندې ریا الناس د فرزان خودنه د خلکو ځان خې خلکو صحیح ده کنه ځان خلکو دا خطرناک عمل ریا چې دا نبی کریم محمد عربی فرمای صلی الله علیه و آله وسلم انسان عملو کی دا خود دغه عمره او چې ریا پکې الله تعالی قابل قبول نه بلکې قابل مردود دی ایو انسان د عمل او د اوریدانی عمره نیک عمل خو صرف خالص د الله د رضا لپاره الله تعالی او خود دغه نصیحت قبول ولی ریا پکې نشته دکلاو پکې نشته ولا يؤمنون بإيمان لري بالله فالله جل جلاله باندې ولا باليوم الآخر او نه پورز رستنه باندې ولا باليوم الآخر او نه پورز رستنه باندې دسه باندې چې پورز د رستنه باندې ولا باليوم الآخر او نه پورز د رستنه باندې دا معنی غلطه ګرامر له حسب ځکه اليوم الآخر دا موصوف صفت دی او چې تاوی ولا بالیوم الاخر نه پرز د رستنه یا پرز د آخرت دا معنی ته ترکیب اضافي وکړه او ترکیب توصیفي دی د ګرامر خلاف تو کنه معنی غلط شنه خلک پتا تی چې ته خو نه پیږي بیا صحیح دی ولا بالیوم الاخر او نه پرز رستنه باندې نه په الله ایمان شته نه په آخرت باندې ایمان شته کم خلک چې کم خلک ریا د لپاره عمل کوي چې ما ته دا خلک دا خسړې دي تاسو دا خس سړی مونږ ټول خس یو ښه څه یو مونږ ټول څه یو خس دلته امام قرطبي ډېره ښایسته خبره کړې ده ډېره قیمتي وایي پر آیات کې ازمار دی څنګه ازمار دی وایي ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر نه هغه وایي فقرینهم شیطان دی انسان ملګری شیطان دی فقرینهم دلته غدا الفاظ وي امام قرطبي فقرینهم ملګری دی خلق شیطان دی او یاد ساته ومن یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا چا ملګری شیطان شو هغه خطرناک ملګری دی ډېر ښایسته آیات ولګېده په تاسو کې شوي یې صحیح دی که نه نه دلته امام قرطبي ډېره ښایسته خبره کړې قیمتي زمانه ده زیاته خوښه ده ما ځکه تاتو وي صحیح دی که نه ګوره ومن یکن الشیطان ومن هغه څوک یکن چې شي الشیطان او شیطان له د لپاره قرینا دوست نو فساء قرین دا دوست بد دی دا دوست بد دی امام قرطبي وایي چې والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس یوم ولا یؤمنون بالله فلا ایمان لري او نه په قیامت ایمان لري نه فقرینهم شیطان دی خلق ملګری دوست شیطان دی او یاد ساته ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا ولګي دوست کړه چا ملګری څه شو دا چا دوست څوک شو شیطان نو دا خطرناک دوست دی دا خطرناک سره دوست د قیامت پر ورځ باندې به شیطان سیب ته زوګه چې په کورسۍ باندې تلناست او چې کم کس په کورسۍ ناسته ته خامخا سیب وي د دې به د قیامت پر ورځ د هلاکت تباهۍ او د اور په کورسۍ باندې ناست شیطان لعین نو دا خلک جهنم ته رواني د ده د لاسه به رواني که لکه څوک به ورته وایي چې وګوره ظالمه دا ستا څخه جهنم ته رواني اوس دې بچ که که وایي دی به ورته چې ما هوته نه وي چې ما پسې راځي ما اوس صرف معمولي اشاره کړې ده او دې ما پسې را روان او د الله 10 سپارې کلام د پیغمبر پراوي صلی الله علیه و وسلم هغه لوستل کېدل د خلکو هغه ولې نه منل او بیا به وایي چې ما سره نن د خپل ځان دغه نشته نو زما هغه د کور په کورسۍ دادې ناست یم قصور کې توبه بس دا الله دې لپاره جوت کړي دي ښه دا الله دې لپاره جوت کړي دي ځکه چې دا د الله غټ احسان دی چې موږ مسلمانان پیدا کړو الحمدلله ومن یکن الشیطان له قرینا ومن هغه څوک هغه نارینه او هغه زنانه زموږ د اصولو کتابونه مختصر اصول شاشي وایي دا من د الفاظو هغه الفاظونه چې په کوم الفاظ کې عموم ناستو خو علم ورسره نه نو بعلم چې دا نو پیري کوله بعلمه پیري خطرناک انسان اکثر وخوي
د تیرې دپاره علم شرط دی، خامخا د سره به خامخا علم او دا خلک وایي دا knowledge is power. څه دی که نه ځنګل کې ناست دی او خپله خیمه زن شوې خپله خیمه یې لګولې ده او ناست دی ښه مدیدار. یو سړی وله راغی وایي چې دی نو الله وی چې لاړ شو د ډېر عبادت وکړو او دی الله ته رسېدلی ډېر نیک انسان دی ورته ووایي چې بس نور عبادت مه کوه ته الله ته رسېدلی او جنت ته یې راوله ډېر خوشحاله شو بس ورپه اوږه شو ورته بس روان کړی بس چېرته یو ګنده کندې وکته د پاخانیو د پولو براز ګنده و هغې ته یې ورخطا کړو دغه ستا دی هغه ډېر ټوپونه ووال بیا ترې د راوتو هم نه چې څنګه یې وتېروتي پته یې نه لګي. بیا یو بل عالم و هغه له ورغی او هغه سره خوا کې سمبلیکو پروت و سمبلیکو یا پابنسي دا مشران وي مخکې د علماو سره د مشرانو سره هم لکه کور کې به هغې خپله امسا جوړه کړې وه لخته به وه خو مضبوطه به وه هغې کې به خنډان غونډه کي هغې ته به سمبلیکو وي سمبلیکو یا پابنسي چې ګزار پې ورکړي بیا نه شي پاسېدی او سره پروت و دروازې شاته دی ورغلی دی او ورته په ځان ریښي دی ډېر ژړا یې کړې وه چې ته خو الله غوست دی وګوره قیمتي سړی و چې الله ویلي چې دی راوله جنت ته یې بوځمه او بس دې ستړی شوی دی هغه وایي دا خو ډېره ښه ده وایي دلته کښېنه زه راځم بار ته وځي بس بیا را دننه شوی دی اشي ورپسې راغشتی ورپسې بند کړی دی ښه کرام یې ورله کړی دی کبیره داسې یې کړی چې بس چا خبره پېښور هسپتال کې هم نه اخېسته چا سر یې کړي رپورټ پېښور ورته وی ظالم الله قرآن کې ویلي دي چې حد وعبد ربک حتی یاتیک الیقین یقین معنا موت ته مرګ دی الله ویلي دي پیغمبر ته ویلي دي چې ته به د الله بندګي مرګه پورې کې مرګ نه وروسته خبرې دي زه خو لا جاندیم ته ماته چې الله جنت ته غوستي ته خو بل شي صحیح ده که نه هغې دوکه نه کابل شي دوکه کړ دا ډېر خطرناک شی دی دی به تا وایي پوت کې به دې وایي صحیح ده که نه زمونږ د استادانو وایي د مولا شیطان هم مولای صحیح ده که نه دله په دې ترتیب راځي دې د علم لحاظ سره وایي یو عالم باره کې راځي چې کله وفات کېده په هغې خپلې ډېرې زیاته ستړی کړی وی ډېره ستړی پرې کړی خو دوکه کړی نه و چې کله وفات کېده اخره کې وله راغی غالبا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی تقریبا نو یې ورته یې ویل چې یاره ما خو په تا ډېر وس وکړو ته زما نه بچ شو خو ته زما نه په خپل علم سره بچ شو وایي هغه ورته وایي چې تا الله ته به ورباد کا په خپل علم نه بچ زه ستا د الله فضل باندې بچ شوی یم دغه وخت کې هم دې دوکه کوه ګوره ښه د مرګ په وخت کې دته خبره ورشته چې دوی په خپل علم د بشیر چپه شوی ولکه مولانا صاحب بیا چپه شوی وایي نه تا د الله تبا کې په خپل علم نه د الله په رحم ستانه بچ شوم اوس ته ما بیا غر کې ما کې تکبر راچی چې په خپل علم نه بچ شو دومره ظالم دی نو دومره ظالم د سره روزانه ګورې لاس کو سره چرکل سوري سیده کنه او خامخا یو کو سره سموړي بلکې پیکوسي وسره او چرکل سورګان وسره خو خیال به کې دوکه کېږي ونه ګورې ښه دې ګور سړی پاو کې وای الله زمونږ راځي وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء ډېر بد دی قرینا دوست دا دوست ډېر بد دی دا ساده افعال زمونه دی ګرامر له سره فساء قرینا بد له جهت ملګرتیانا څوک دا شیطان رزیل دا ډېر بد ملګری دی د بد ملګري نه ځان ساتي ښه دی ګوره خطرناک دی الله زمونږ راځي الله موږ د ملګرتیانو ساتي یا الله زمونږ راځي